أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک اولنی سورت فاتحہ دا او د دې سورت فاتحینا د مانځ شروع کیږي. دا نزول په اعتبار باندې سورت فاتحہ 5 نمبر سورت دی، خو په دې اعتبار چې د دې نمخ کې مکمل سورت بل نه دی نازل شوی، نو سورت فاتحہ اول نمبر دی. د ټولو نه اول چې مکمل سورت نازل شوی دی هغه سورت فاتحہ ده. اگر چې د دې نمخ کې د نورو سورتونو آیاتونه نازل شوی دي، لکه اقرأ باسم ربک الذی خلق 15 آیات اول غم نازل شوی دي، د سورت مزمل آیاتونه نازل شوی دي، د سورت مدثر آیاتونه نازل شوی دي. نه هغه ته نمخ کې دي، خو مکمل سورت د دې نمخ کې بل نه نازل شوی. نو په دې اعتبار چې مکمل سورت لومبه کم نازل شوی ا سورت فاتحه ده. په قران کې دا لومبني سورت ده، نو د فاتحه الكتاب هم ویل شي. فاتحه الكتاب سورت فاتحه یو خصوصیت دا دی چې دا د ټول قرآن شریف متن دی، او باقی مانده ټول قرآن شریف د دې سورت فاتحه شرح ده. دا ټول قرآن پاک مقصدونه ایمان او عمل صالح دی. دا قرآن مقصد دار چې دا خلق دوی ایمان وروړي او نیک عمل لیکي، او دا غدواړه سيزونه په سورۃ فاتحه کې ذکر دي. د دې سورۃ نوم ام القرآن دی او ام الكتاب هم دی، او د دې ځان له نوم قرآن عظیم هم دی. سورۃ الکنز ورته ویلی شي، خزانه. او سورۃ الشفاء ورته ویلی شي. د بیمارو د پاره کدا دم واچولی شي پس د سورۃ فاتحه دم د بیماره وسره خکیږي، نو دا سورۃ شفاء هم ده. یو بندا چې د قران پاک تلاوت شروع کی او دے خالی الذہن وی، دا حق طلب پکی وی، او دے قرآن وی تلاوت شروع کی، نو پا دے سورت فاتحہ کے دے وی اہدنا الصراط المستقیم، خدای ما تا ہدایت اوکے دا صراط مستقیم دا نیغ لار ہدایت منگتا اوکے، اہدنا منگتا ہدایت کی. نو دے پا اول دا سورت فاتحہ کی دا اللہ حمد و ثناء ہوئی، او دا حمد و ثناء نرست بیا درخواست پیش کی. بندہ چھ درخواست لکی نو مخ کے مضمون تیارولو کی
سباز الفاظ ولیکي چې چاته درخواست کوي چې داغه توجه په ځان ته راواړي داغه صفت وکي او بیا ورته خپل درخواست ورمخ کی چې دا ما فلاني کار دې دارا لوکا. نو دا بندا په سورته فاتحه کې الله ته درخواست پیش کوي دیتا سورۃ المسألہ ویل کېږي سوال پکې کېږي. نو اول د خدای پاک حمد و ثنا وی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو اوس درخواست پیش کی د دې حمد و ثنا نه پس چې اهدنا الصراط المستقیم خدا مونږ ته صراط مستقیم وخیا. نو د دې درخواست منظوری ورپسې جخت په سورته بقره کې راغلی ده چې بنده تا درخواست وکړه چې اهدنا الصراط المستقیم هدایت راتاو کا د صراط مستقیم خودن راتاو کا. الله ولا قرآن راولېږه الف لام میم ذالک الکتاب د دې نه شروع شو چې بنده درخواست قبول او منظور دی هدایت د پاره می کتاب درولېږه چې هغه کم شي استغواړي واخلا غټول قرآن دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زما د قسم په هغه ذات وی چې د چا په قبضه کې زما روح دی چې د سورته فاتحه مثال په تورات کې نه دی نازل شوی په انجیل کې او په زبور کې نه دی نازل شوی په دې باقی قرآن کې نه دی نازل شوی. سورته فاتحه داسې خولي سورت دی په قرآن کې د دې مثل نشته تورات انجیل زبور یو کې نشته. او دا سورت پیغمبر علیہ السلام دیتا د ټولو سورتونو نه عظیم ترین سورت ویلې دی. شروع د بسم الله نه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم یو په سورت نمل کې د سلیمان علیہ السلام او د ملکه بلقیس واقعا چې راغلی د هغه ځای کې سلیمان علیہ السلام ملکه بلقیس ته خط لېږلی دی وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحیم. دقه ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ النمل جز دی او د دغه ځای نه علاوه د هر صورت په سر کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی دی بغیر د سورۃ توبه نه د هر صورت په اول کې بسم الله لیکل شوی ده. نو پدې کې د مجتهدینو اختلاف دی چې دا بسم الله د هر یو صورت جز دی او کنه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وې د سورۃ النمل نه علاوه د بل یو صورت جز نه دی بلکې دا یو مستقل آیات دی چې د هر صورت په شروع کې د دوو صورتونو د جدای ښکارا کولو د پاره نازل شوی دی. نو دا د هر یو صورت جز نه دی بغیر د تعین نه یو ځل د قرآن جز دی د سورۃ النمل نه علاوه او د یو صورت د هر صورت جز نه دی. که تلاوت قرآن وی او که بل یو اهم کار وی نه به د بسم الله نه شروع کې. په دې کې د جاهلیت د زمانه د یو بد عادت رد دی. جاهلانو چې خپل کارونه شروع کول نو د بت په نوم به شروع کړل. یو کار به شروع کړو نو چې څوک به د لات عبادت بچا کو نو هغه به د لات په نوم شروع کړل او کچا به د منات په نوم داغه عبادت به کو داغه په نوم به شو. بسم الله او بسم المنات دغه بوتانو نوم به غشتو. اسلام دغه بت پرسته او د جاهلیت د دغه رسم رکول د پاره بسم الله راوړل.
قرآن چې نازلېده نو لومبي وته اقرأ بسم ربک الذی خلق د رب په نوم شروع کوه د بوتانو نوم ختم. پخوانی آسمانی کتابونه د هغې کې د بسم الله نه به شروع کېده. پخوانی آسمانی کتابونه د هغې شروع به د بسم الله نه وه. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکي او بعض عالمان وی دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن او د امت محمدیه خصوصیت دی صلی الله علیه وسلم. اوس د دې دوو متضاد قولونو په منځ کې تطبیق داسې دی چې د الله د نوم نه شروع دا خو تمام آسمانی کتابونو کې ده، خو بسم الله الرحمن الرحیم دا خاص الفاظ دا د قرآن او د مسلمان خصوصیت دی. بعض روایاتو کې دي چې پیغمبر علیہ السلام با سکار شروع کو نو به بسمک اللهم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم لا نازل شوی نو دغه وخت کې چې شروع به پیغمبر علیہ السلام په سکار کوله وی به بسمک اللهم، لیکلم دغه شي لوستلم دغه شي. خو چې کله دا آیات الله نازل کړي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو بسمک اللهم بیا پرې خود او بسم الله الرحمن الرحیم دې شروع. قرآن کې ځای په ځای دا هدایت الله ورکي چې هر کار شروع کې نو د الله د نوم نه شروع کا. او پیغمبر علیہ السلام هم فرمایي چې هر یو اهم کار وي بسم الله نه کړي شروع نه ک بے برکت وي. اهم کار چې شروع کې دا بسم الله نه شروع کا برکتی بشي، او که بسم الله دی ونه ویلا بے برکت بشي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې ور باندې نو بسم الله وایا، چې دیوه مړه کې نو بسم الله وایا، لوخي باندې سرک دی بسم الله وایا، خوراک کې نو بسم الله وایا، سکل کې نو بسم الله وایا، او دس کې نو بسم الله وایا، پس ورلې سوريږي یا کوزيږي نو بسم الله وایا. کدی کې تاسو اهم ښکاری او که اهم نه ښکاری هر یو کې بسم الله پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې وایا. دا بسم الله فائدې ډېرې زیاتې دي. او داس چې ارادام چې کوي نو بسم الله وایي. څوک وایي او څوک نه وایي چې بسم الله دې اونویلا او چې ارادام دې وکړو نو کم اندامونه چې دې اوینځل نو دقه اندامونه پاک شو، ظاهریم پاک شو، د ګناه نه پاک شو، او نور بدن دې نه. او که بسم الله دې اویلو چار دام تکې ناشته نو د سر نخپو پورې ټول بدن دې پاک شو. نو بسم الله کې دا برکت دی چې د سر نخپو پورې ټول په پاکيږي، ټول بدن د ګنا نه پاک شو. او چې بسم الله نه وې نو صرف د چار دام اندامونه پاک شو، ټول بدن دې خوښ نه دی چې پاک شي. بسم الله وایا. انوس کدا خاص بسم الله الرحمن الرحیم و اومو کدا ودس د پاره بل بسم الله و نه بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام دا د اودس ځان له بسم الله دا او کدا نظر دي نو خیال د بسم الله الرحمن الرحیم وای. یو مسلمان چې بسم الله اویلا نو د دې مسلمان د زندګۍ روح ټول الله طرف ته وروړي ده. د په هر قدم باندې حلف وفاداری کوي، د حلف وفاداری تجدید کوي. یا الله زستا وفادار یما، زستا عبادت گزار یما، بنده یما. یو زمیدار چې زمیداری کوي
او دې په پټي کې یوې ورګړی غویانې وتړله او جغې وته پسټ کې خود او یوې وتړله او د یوې موټې ته لاس کو پړی نیولې دي وی بسم الله الرحمن الرحیم نه بسم الله کې دا الله په معنا د خالق شو چې بسم الخالق ما شروع وکړه په نوم د خالق چې زما د دې ځمکې خالق د ځمکې راله پیدا کړی دا پټې راله پیدا کړی دی مال دا قلبه پیدا کړی دا دا یوې جغې مراله پیدا کړی دي زم پیدا کړی ما او مال دل او دماغ را کړی دي عقل فکر را کړی دی د زمیداری چلې براته خولې دی او دا تخم چې په دې ځمکه کې اچوم نو دام الله پیدا دا د هر څه خالق الله که په ټیکټر یې کوي او د خپل ټیکټر ته کېناست بسم الله یې وي خدای د ځمکې خالق دی د دې پټي او زما دا ټیکټر هم تا پیدا کړی دی او زه دې پیدا کړی مو دا ټوله مشینري دا هر څه ستا ملکیت دی او مال د کار توفیق ترا کې نو ته رحمان او ته رحیم مال پدې کې رزق پیدا کا نو د د زمیداری ټول ورځ چې دی کوي نو دا عبادت ته او د په ثواب کیږي دکاندار چې دکان کولاوي سحر او دی بسم الله الرحمن الرحیم اوئی نو دی حلف وفاداری کوي یا الله سحر وخت دی رالما دکان میں کلاو کنو دا دکان مالک ته دا مال تارا کړی دی زما دا ځان ستا امانت ته زما عقل فکر دا مال تا پیدا کړی دی ته خالق او ته رحمان رحیم زما دی دکانداري کې برکت واچوا مال پکې رزق حلال راکا نو دا دکانداری عبادت ته او دې کې ثواب دی د دروغ نو د قسمونو نه پکې ځان ساته نو کډوړې ته کېنه او ته بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ته زما خالقي او دا ما ته چې کوم طعام مخه ته پروت نو ګوره دا ما نه دی پیدا کړی د ځمکې نه د دې فصل د دې غلې د دې سبزو د دې دال مسور د دې رجو د دې ټول خوراک پیدا کول او ما پورې را رسول دی کې بشمیره مخلوق لګېدل دا ټول مخلوق پکې تا لګولې دی دا ستا مخلوق او تا پکې لګولې دی نو مال دې رزق پیدا کړ نو خدای زه په بسم الله ویم نو زه اوس خلې تا چوم نو زما د بدن جزء جوړ کوم مال په طاقت را چستا عبادت وکم دا خوراک دی عبادت دی ساروی گیا خوري چې بسم الله دې نو ویل تم یو ساروی گیا دی خوړل د ساروی او د ستا څه فرق شو د کافر او د مؤمن هر کار دی کې دا بسم الله یو فرق پیدا کوي چې د کافر کار د دنیا یو کار دی او د مؤمن هر کار عبادت دی که او دکېږي کافرانه مو دکېږي حیوانات مو دکېږي مسلمانم او دکېږي مسلمان په سنت طریقو دی شي بسم الله الرحمن الرحیم د خوب عبادت دی د ویخېدل عبادت دی نو دې په هر قدم باندې د الله سره حلف وفاداری تازه کوي الله دا هر سستاری ګوره زما پکې څه نشته دی او زستا بنده نو بسم الله یو داسې نسخه ده چې د اوسپنې نه سره زر جوړ کړ د خاورې نه د سره زر جوړ کړ هر چیز د سرو زرو نه زیات شو د قران پاک تلاوت چې شروع کینو اول به اعوذ بالله وی اول اعوذ بالله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم چې کله ته قرآن لولې اراده دې وکړه د قرآن لوستلو نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا بسم الله وایا دا طریقہ سنت تا د تلاوت په منځ کې
یو صورت ختم شو بل صورت شروع شو دغه ځای کې صرف بسم الله دوباره وایا او که صورت انفال ختم شي او پسې صورت براءت صورت توبه شروع کیږي نو دغه ځای کې بسم الله مو وایا او که ستا د تلاوت شروع بس هم د صورت توبې نه کیږي قرآن د کلو کو صورت توبه دی راوویستله پرون د صورت انفال پورې ویل او بیا د قرآن بند کړو او نن د صورت توبې د صورت برات نه شروع کې اعوذ بالله بسم الله دواړه وایا دې کې دا اعوذ بالله مطلق قرآن نه پاره ده نه چې د صورت برات نه پاره ده بسم الله الرحمن الرحیم دې بسم الله کې یو دا بیره با او یو اسم دی او یو الله عربی زبان کې دا حرف دا با ډیرو معنو دا پر راځي یو معنا مصاحبت یعنی یو شیز د بل شیز سره متصل کول یو ځای کول مصاحبت مرګري کول دویمه معنا استعانت مدد په یو شیز باندې مدد حاصلول او دریم تبرک د یو شیز نه برکت حاصلول او اسم معنا نوم او الله دا د یو داسې ذات نوم دی چې د ښکلي کمالاتو خاوند دی او د هر قسمه نقصاناتو نه پاک دی چاته حاجت نه لري د دغه ذات نوم دی الله دیتا اسم ذات وی دا الله اسم ذات دی او د دین علاوه نور نمونه هغه صفتی نمونه دي لکه الرحمن رحیم کریم رزاق وغیرہ اوس د دریو معنو ته خیال وکړه بسم الله د الله نوم سره دا مصاحبت معنی شولا او بیا بسم الله د الله د نوم د مدد سره دا د استعانت معنی شولا او د الله د نوم د برکت سره دا د تبرک معنی شولا نو دا درې واړو صورتونو کې دا کلام بیا نیمګړی دی جمله برابر نه ده چې د الله د نوم سره سو د الله د نوم د مدد سره نو سو او د الله د نوم د برکت سره سو جمله نیمګړی ده نو دا جمله پوره کول دې لپاره به یو مناسب فعل ذکر کی د موقع سره مناسب لکه موږ ترجمه شروع کوو نو اوس دا درې واړه معنی راواله د الله د نوم سره موږ ترجمه شروع کوو د الله د نوم د مدد سره موږ ترجمه شروع کوو او د الله د نوم د برکت سره موږ ترجمه شروع کوو دې وخت وسره دا فعل ولګیږي چې دا موږ وایو ترجمه شروع کوو نو دا فعل دا مې رستو کو او د الله نوم مې مخکې کو چې د الله نوم حقیقتا مخکې شي او برکت پکې زیات شي الله دې پکې برکت واچي ورپسې دې الرحمن الرحیم بسم الله پسې الرحمن الرحیم دا د الله پاک صفتی نمونه دي رحمان عام الرحمت او رحیم تام الرحمت دا عام الرحمت دا مطلب چې دغه ذات رحمت دومره ډیر زیات عام دی چې په دې کائنات کې هیڅ کم ته پاتې نه دي هر چاته رسیدلی دي عام الرحمت ګوره په دې دنیا کې دا کافران خدای پسې کنزل وینا کوي خو خدای په ډوډۍ نه ده بند کړي هر چاته په وخت ډوډۍ رسولې ده دا عام الرحمت دی کنه اے کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه قرداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری
چې په دشمن نظر ساتي دوستان بچرته نه هر پرې دی نو عام الرحمت ته کافر وسره دشمنی کوي کافر په خدای پس کنزل کوي خو خدای نه هر پرې نه خودل هر وخت ماړه په ماړه ساتي نو عام الرحمت په دنیا کې هر چاله رزق ورکړي دی که کافر دی هم موړ دی او که مؤمن دی هم موړ دی دغه خدای شکر وباسه شکر ادا کا چې وخت په وخت را رزق راکړي دا موایا کته باندې کټوي باندې او کته کوزو کټوي کوزا دا د بعض خلکو خبره ده چې مزدوری کوو نو بس خروس کو چې مزدوری نینو تعالی مزدوری رزق نه درکې دا څه موایا چې په دکانداري او په زمینداري او په ملازمت او کدا اقواشونو د لوګي به مړ شمه ورته ژوند کړي ژوند جوړه کړي دا ایو خله ولا جوړه کړي دا چې ته د وړونه خالی شول ګور ژوند له خور جوړه بنیادم کړه یو ساعت نه اوسګاریږي حال عیان دی یو وخت مزګار نه ده او تعالی خله په خپل قدرت کړه مولا سازا ولی دې په خله داسې بیان دی چې کته باندې نو کټوي باندې کته کوزه شو نو بیا کټوي کوزه خله د الله جوړ کړي دا بګوري خالی خدای نه پرید او ته پیدا نه وې تلا پر رحم کې وې تاکي لاسا اچول نه وا چې فرشتي ته الله حکم کو وې صافه کې علي واچو چې اولی کده بسونه رزق خوري هغه وخت کې تعالی لیکلي چې ته بسونه خوراک کې ته په کم ازمکه ګرځي ته په کم عمل کې ستابه جن سومري بیا به مری په کم ازمکه ته به شقي کې ته به سعيدي دا لیکلي تعالی هغه وخت کې وکړي چې تاکي لا روح نو واچولې ستاسو رزق تنظیم خو مخ کې شوی دی نو الله عام الرحمت ته ستاسو پیدایش نه مخ کې تنظیم کړی دی رحمان دی او بیا رحیم تام الرحمت کامل او مکمل رحمت په قیامت کې الله په مؤمنانو کې جنت ته به بوزي رحمان عام الرحمت هر چاته د رحمت برخه رسیدلې ده نو په مخلوق کې داسې څوک نشته چې دا غدم دومره رحمت وي چې هغه د هر چاته ورسیږي دیو جنا بنده ته رحمان ویل جایز ندی لکه عبد الرحمن ته رحمان ویل فضل الرحمن ته رحمان ویل جایز ندی او د رحیم اطلاق په بنده باندې کیږي ځکه د پیغمبر علیه السلام په باره کې الله فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم د بسم الله کې الله رحمان او رحیم ویلې دی او دا چې قران کې نورم رحمان رحیم ویلې دی نو دا پکې اشاره دی تر چې دا ټوله دنیا خدای پیدا کړې ده او د دې د پالنې تنظیم کړی دی نو دا صرف خپل رحم باندې کړی که رحم نه وي نو خدای څوک زورور خو نه دی دنیا پیدا کا نه دنیا خدای په خپل رحم پیدا کړی او دا خدای پاک د دنیا او د دنیا خلکو ته اجت نشته خدای مجبورم نه دی او دنیا او د دنیا خلکو ته اجت هم نشته دی او دا بشمیره خزانه چې پیدا کړی دي د دې له پیدا کړی چې د مخلوق باندې الله خپل سخاوت وکي فارسی شاعر وی الله فرمای وی من کردم خلق تاسو دې کنم بلکې تا بر بندگان جو دې کنم دې له مخلوق نه دې پیدا کړی چې ځان له فائدہ واخلم بلکې تا بر بندگان جو دې کنم بشمیره خزانه می دی له پیدا کړلې چې په دې مخلوق باندې سخاوت وکم رحم دی دا الله رحمان رحیم صفت ذکر اورو اعوذ بالله ویل دا د قران پورې خاص دی کته حدیث وینا هغه ته اعوذ بالله نه وی کته د فقہ کتابونه وینا اعوذ بالله به وطن نه وی بل سکار شروع کې
نعوذ بالله نه، خو چې قرآن وینو اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې قرآن وې نه اعوذ بالله اوایا. نه اعوذ بالله ویل سنت، که په مانځه کې تلاوت کې هم او که د مانځه نه بهر وي هم تلاوت نه مخکې اعوذ بالله. دا د قرآن سره خاص او نورو کارونو کې بسم الله شروع کوا، اعوذ بالله پکې سنت نه ده. د قرآن شریف تلاوت چې کې نه اعوذ بالله بسم الله دواړه به ووایي. که صرف نعت وی نو ګورې اعوذ بالله به نه وی ورسره، چې صرف نعت وی مخکې به د نعتوانانو داسې کول اعوذ بالله بسم الله بیا بیا نعت شروع کړو، داسې ټیک نه ده. نو اوس پوه شوي دي، اوس ورسره یو آیات ووایي چې دا اعوذ بالله بسم الله مې آیات ته ووایي، او په هغې خپل وزن برابر کړي، بیا مخکې نعت شروع کړي. نو اعوذ بالله بسم الله د قرآن تلاوت دپاره ووایه. منځ کې یو صورت ختم شو بل شروع شو بیا صرف بسم الله ووایه. او سورت انفال چې ختم شي پسې سورت برات راشي هغې ته بسم الله مه وایه نیغ ځه. که ستا شروع د قرآن د تلاوت د سورت برات نه کېږي اعوذ بالله بسم الله دواړه ووایه. په لومړني رکعت کې چې په مانځه یې نو اعوذ بالله ورپسې بسم الله، اعوذ بالله بسم الله دا به څوک وایي. که ځان لمونځ کوونکي نو سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې دی وي، هغې نه وروسته اعوذ بالله بسم الله الحمد. او که امام پسې ولاړې نو سبحانک اللهم امام مقتدی دواړه ولا اله غیرک پورې ووایي، نو وروسته و بیا مقتدی خاموشي او اعوذ بالله بسم الله الحمد بیا د امام کار دی. اعوذ بالله بسم الله امام به په جهر نه وایي، پټ به وایي. او چې الحمد خلاص شي نو بسم الله ویل امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغوی بسم الله نه وایي. امام محمد رحمت الله علیه وایي بسم الله کوي نو پټه ووایه. دې دې پورې دا بسم الله خبره وشوله او الحمدلله دا به ان شاء الله بیا شو.